بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم واسر اعظم تاسو ور الیاس سهارا. دا وخت کې د بټخیل نه د محمد یونس ور د کور نه نیخ پنیغه ملګرو. محمد یونس ور کم چې د نن شپږ کاله مخکې په اخر رسیدلې د دیاړي مزدوري به کوله او داغه نه بچیان د درې لوريان ته پاتې شوی دی، یو ته دا وړو کې زوی پاتې شوی دی. محمد یونس ور بچیان هم زموږ سره ناشته دغه کور ولا زموږ د خور هم زموږ سره ناشته ده. زمون سره اوسه د خپل خور نه به اوسه ته پوښتنه کو د دې د ژوند په حق لا چې د دې د ژوند څنګه تیریږي. درشلې دیوالونه هر څه خو مونږ ولې د هر یو سیز مات ګډ دی، خو چې د دې د ژوند څنګه دی زمون سره اوسه. السلام علیکم خوره. وعلیکم السلام. خوره دا راته چې د خاوند د مرګ یعنی سونه وخت شو چې باق رسیدلې دی او پس بیماری مړو که سو جواب داغه د ژوند نه بعد ستاسو بچیان اوس د ژوند څنګه تیریږي او تاسو په ژوند باندې څومره سخت دي؟ رورې زمو خاون خو مې بوډا سره او ماما پنجاب کې پړکوالي خرڅ کړیو ما تلس ولس کاله مو شو جنې مې دلی دلې تاسو پوښتنه را لبیا نه دا کړی چې وری کړم بیا را پسینه دی راغلی په ډېر وړوکوالي ورکړي مال ته مې ډېر ظلمونه ډېر زیاتیانې ډېر ارسه د خرڅ لبد را باندې پروت و چې هغه مړ شو دلته رالو دلته چې رال زموږ نه کټ نه بسترایي سم نه چا راله زکات را کړی چا نه را کړی اختر راغلی د دوی جامه پیزاري سم نشته دی د الله سره شته دی دې خانان د کنډر را کړی دی الله دې ورسره ښه وکړي ډوډۍ ترکاري را الله کې خپل وخت تېروي نو ماشوم دې 2000 روپۍ ول ورکړي نو میاشتې خرچه پې کوو په دې کې د دې وړو جوړه ناجوړه هم راځي جامه پیزار هم راځي سکول هم راځي هر څه رانه غواړي خو لکه زه دونه بېوسه مور یم چې د دوی سم نه شم پوره کولی دنیا کې څومره ډېر غم دی زما غم خو ډېر کم دی. خوره دې ماشوم له تاسو 2000 روپۍ دا ولا د څه ورکوي؟ ضروري دی لوښي انځي زینه جارو کوي جامې ولې انځي ټول کار ولا کوي ماښامه پورې لګي 2-3 ځله لاړه شي ماسخوتن ناوخته ترې راځي او تاسو په خپل هم کار کوئ چاله؟ جی زه خانان کار مزدوري کوم دا کوټه کور الله کړی دی ترکاري ډوډۍ ته راوړم په دې بچو له راوړم دولې ورکړم. تاسو خبرو کړو خوره وای ماما په پنجاب کې خرڅ کړو منول تاسو والد صاحب چرته و؟ مونږ په وړوکوالي باندې مور پلار ومړو هېڅوک کوم نه و دې ماما ته پاتې شوي او الله باندې په خپله ظلم زیاتې کوو ماماګانو مامیګانو ټولو به وال ټکولو بې په اخره کې پنجابیانو باندې خرڅ کړو. پنجاب ته چې واده شوي هغه پنجابیانو یې پنجابیانو. څونه عمر اوس تاسو کوم خاوند؟ تقریبا 80 کاله به و او زما 8 کاله دا 2 کال ومه 8 کال یو داسې یو دونه بوډا سړي له ورکړې کله چې هغه مړ شو نو بیا په هغې کور کې ستاسو ژوند څنګه تېرېده؟ نه بس هم ظلم زیاتې و ویسته دا واړه مو والو وټکول زی مو والم د کور نه راوویستم نه جامه پیزای سیم راله رانه کړه او ځان له دغه دیاړي مزدوري به ټولو کوله او دلته رالم دلته مې د دې خانان دې کنډلې یو استره د الله شته نور څوک نشته دی خانان دې دغه له رالم چا راته دا کار وخو دا کنډر را دغه کو شپږ وکالو شو خانان د مزدوري کوم دا بچي په ساتم په ما کې نور طاقت ضروري نشته دی د خانان د مزدوري چې موږ دلته رالو د موږ سره سم نو لوښي لرګي سم را سره نو بزمکه به دا واړه په وړي کې ملاستو اوس دومره کاره دا 2-3 کټونه ګردنې کانو پراته دي او راله 2 کټونه راکړه یو پکې راله راکو کولري راله راکو 2-3 لوښي راله راکړه دا راله چا ګاونډیانو راکړي یو 2 لوښي دي دغه زموږ کره سم نشته دی دغه بیا سرې ناست یو اوس دا یخني چې تېره شوه د یخنۍ څه صورت حال ده د بچیانو کپړې سویټرې بړستنې دا هر څه برابر و که څه داسې هم تېره شوه په ترتکو سره د یخنۍ؟ مونږ ضرورت 2 بړستنې دي 4 کسان په یو بړستنې کې پراته یي مونږ 2 کسان په یو کې پراته یو څوک ځان دې طرف ته راکاږي دې طرف ته راکاږي خو هغه جمع دې تېرېږي ورورې چا ته ووایي زموږ خو اسره نشته دی ډېر بې اسرې یو
دلتا ماشومان په جړا د خندا نشتا دلتا ځان ځاني د پچا کې وفا بچې ستاسو نوم دی مصباح مصباح بچې دا راته ووایه چې سکول وی بچو جی بچې به څوم کې سبق وی بس پنځم کې ته خانانو له کار هم کوې که نه په څه ټایم کې بیا کې چې بس د سکول نه راشم هلته لاړه شم چې بیا راشم سبق له لاړه شم چې بیا راشم نو هلته واپس ځمه سبق نه بعد بیا ځای کار کوې جی څه کار والا کوې څونه پیسې درکوې بچو لوښي والا زما ځایونه جارو کوم جامې ټول کار والا کوم 2000 روپۍ راکړه جی څونه وخت نه والا کار کوې بچو زما دا کال وشو 3 کاله مخکې شو ډاکټر سره ومه ډاکټري سره به دې څه کول هغې له به مې لور قلارول هغې به مال 2000 روپۍ راکولې ښه بچې دا راته وایه چې کم ستاسو خو د ټول کور ته لکه په میاشت کې هم دغه 2000 روپۍ راځي نو ستاسو د سکول کپړې پیزارونه یا هسپتال بیماري وغیره دا د کم ځای نه راځي او پوره کېږي که نه بچو دا کله چې صحیح نو راکړې راله مول مې که نه نو داسې لاړ شو که واده کار یې هغه وکړي که غم کار یې هغه وکړي پیسې راوړي زه د دې خاورې بچې یما یتیم پیابلې لیونې یما یتیم پیابلې لیونې یما یتیم بچې ته سکول وی جی په څوم کې په اووم کې ته خو کارمار نه کوې چېرته نه دا کور دا واړه ماړه دا کور کار کوم واړه سنبالو لکه مور خو مې نه رو دا مې نه خور مې چې دا جو جامې هر څه لکه کور کې کوم زه هر څه سکول ویم بیا بس هغه کوم د کار له نه ځم سکول ته چې کوم ماشومان ناظرین نو د هغوی او ستاسو خو به پوزیشن ډېر مختلف وي که نه بچه جی څه فرق ته زیات محسوسېږي په سکول کې د هغوی او په خپل ځان کې هغه هر څه خوري لکه مونږ اوسه نه یو سو لکه نور هم دنیا هر څه خلک راوړي وایي دا مونږ واغسته دا مونږ مونږ خپل غریبۍ کې ګزاره کوم بیا به کلاس کې هم څنګه وخت تېرېږي ماشومان ته څه وایي نه ستاسو څنګه د هغوی سره وخت تېرېږي بس هغه د هر څه ته خفه کېږو کله یو شي زه کله بل شي زه خو الله را پېښه کړي زموږ هغه وخت یې خپل یاد شي کوم چې پنجاب کې هم تېراو جی هغه خو رانه چېرته هم نه هېرېږي کله مې دا تپوس وکړو کو چې په دې خویندو کې مشره یې نو کېدای شي تا به ښه یاد شي هغلته څنګه ژوند تېرېدو بچو په عذاب او پلار به وهلو ټکولو او دنیا هغه به یې راباندې کوله بیا هغه چې مړ وفات شو بیا به راباندې تروریانو ترګانو هر څه به چار چا به وهل کول بیا یې ستې راوویستلو وایي زه یې تاسو دلته څه نشته دا چا دې ظلم وکړو بچې ستاسو سره چې دا ستاسو تر هغې ورځې نه ول او تر د ننه پورې ستاسو دا وخت کې نه ودرېږي او ما ته خو داسې ښکاري چې دا به د ډېر عمر پورې د ودرېدو نه دي جی بس هغه نیام او داسې هغه م ټول داسې هغه تره مې وهل ټکول به کوله تروریان مو چې هر یو کس به راتلو بس خپل به یې راباندې ظلم کوو هغه ژوند دې لکه د هېرېدو نه دی نه هغه خو راباندې ډېر په عذاب کې وتی دی خو دا هم څه کې دلته کې څنګه وخت تېرېږي بچې اوس بس څه کې دغه بور مې کار کوي او څه گزاره ده چې کوو څه نه وي او صحیح جو بس خپل وخت یې تېراو یو ټیم وي او یو نه وي کله مور مې شي ناروغه وړه خور مې شي ناروغه طبیبانو وس مې نه وي وایم څنګه به شي روغه سبا بچې ته سکول ته ځې څوم کې په درېیم کې دا راته وایه بچو چې سکول ته ځې نو د سکول وخت څنګه تېرېږي کپړې پیزارونه بستې وغیره دا هر څه پوره وي که هم ژوند دغه نیمګړی دی دغه ډېر نیمګړی دی څه ته دې اوس ضرورت دی نن سبا څنګه بل ځل راځو څه درله وړو ته څه تاسو خوښي بسته مې هم نشته او جامې مې هم نشتې سکول جامې نشته بچو نه او بسته بسته مې هم نشتې په څه کې یعنې کتابونه په څه کې وړې تای کې په ګوتای کې څونه وخت شو د سکول کپړې نشته بچو بسته زما خو ډېر وخت نه نشته چې کله داخله شوې یم جامې مې نشتې د سکول دا اوس چې د کمې کپړې اچولې بچې دا د چا دی او دا څنګه دا له خلکو راکړی دی او سره خانان نه کړي هغه اغوندي
څونه وخت کېږي بچو ځان له دې اخري ځل نوې جامې جوړې کړې یاد دي په اختر کې او نور راته نه شي مخکې حال جوړ کړي وي ښه ملګرو زموږ سره نوشاد بچی ناست دی کوم چې د دې کور مشر دی کومو ته چې د دې خویندو د دې مور سترګې دي کم چې د سیالو بچی دی کم چې تر دې امیدونه دي چې دا بچی به را رسېږي ځکه چې د پلار نه هم خوشحالی نه دی لیدی شوي او زموږ دا کومه خور چې د هغوی پلار خوا وایي چې موږ ډېر واړه چې په حق رسېدلی و هغه هم نه دی لیدلی او کله چې د پلار ذکر راغی نو تاسو لیدی شئ زموږ د دې خویندو دا د اوښکو یو سیلاب دی چې روان دی نوشاد بچی تر دې کور ډېرې سترګې دي ډېر امیدونه دي د هغه نه مې یو څه تپوسونه کوم نوشاده بچی سکول ته ځې په څوم کې دویم کې سکول ته چې ځئ بچو څه کمې درته محسوسېږي د پلار کمې د کور کمې داسې څه ضرورت څه نیمګړي دي په ژوند کې چې موږ بل ځل راځو وکړو درله هلته د خپل مور ته 3 کالو نه وي ما سیکل واله وه پیسې راسه نشته نو پیسې راسه نشته او د هغه ما د ټول عالم نه دی اخیستې سیکل یې ورته 3 کال نه ویلې او نه یې دې دله اخیستې نو پیسې راسه نشته سیکل خو به الله تعالی وکړي بچی د اخلاص خادمان نن راغلي دي نور د ژوند څه ضرورت دی د سکول په وخت کې د جومات په وختونو کې اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې خورئ دا د یو زوی دی که نه 3 لوریانې دي پلار نشته خاوند نشته د ژوند چې کم د امیدونو رښتې وي خو ټولې نشته همدغه یو امید دی او هغه هم الله تعالی یو درکړی نورې لوریانې د دونه خو به د ډېر زیات امیدونه وي که نه هغه هم وایي چې مور ته مې د 3 کالو نه د سایکل ویم او نه یې دی رالاغېستی څونه امید دی درې بچي نه او د ژوند څونه امید دی راتلونکی وخت بار ته وځي وړو ته وګوري ماښامې زما خوا ته سملي امي به ټولو ملګرو مې سایکل واغېستی خو زما سایکل نشته دی یم خاص بیا اختر کې به دله واخلم هر اختر تیر شي ډېر وخت نه دا جاړي کله یو شیز پسې کله به بل شیز پسې بله ورځ به یې ټولو کلاس کې مې ټولې بستې واغېستې زما دا شلېدلې ده امې به د خلکو پلارانې به خلکو لاره څه وکړه موږ خو ډېر بې اسرې یو چې کور ته راشي زما د سترګو ته ګوري امې دا نن بیا جړلې دي هم نه مې دي جړلې بیا سترګو کې مې سلاړه مې ما ته پته ده تو چې یوازې که نه تو ناست یې تو زموږ سوچونه کې امې چې زه راغړ شم که نه ته به بیا د خانانو مزدوري نه کې چېرته ورته هلک ویلي و چې ستا سره کار کوي راغې دې زه خفه ناست وم ورته یم نوشاده ولې امي وایي ما ته وګوره په ډک دوکان کې وي چې ستا سره کار کوي چې زه راغړ شم ته به د چا کر بیا مزدورۍ له نه ځې زمونږ خپله زندګي په لړزان تېره شوه د دود اجبین هم په لړزان دی رورې زه خو دې غمونو ډېره ستړې کړم زما په ما کې نور طاقت نشته نه د خانان د مزدورۍ نه د دې غمونو سره کله کله دغه وکړم چې دې ټولو له یو ځای ځار ورکړم زه هم ورسره وکړم دې زندګۍ نه تنګه شوم مخصوصه وکړم دنیا کې څومره ډېر د دوی ته یو خواهش یو فرمایش یو خبره ټوله شپه راته دوی د خبرو د لاسه خوب نه راځي چې خدای پاک زه څه وکړم ډېره بدقسمته مور یم چې د دوی یو خواهش هم نشم پوره کولی څومره ډېر غم دی زما غم خو ډېر خورئ د اخلاص غونته ادارې له اوس هم جمدی دي خو مجبوري او کمې په مونږ کې دی چې مونږ په ټایم را رسېدلي نه یو او انشاءالله ستاسو ډېر غیرتمند وروڼه داسې دي په دنیا په ګوټ کې چې هغه د داسې بچیانو سره ډېره مینه محبت کوي هغه ستاسو غونته کې په خویندو باندې خپل ژوند ورکوي خو هغې خلکو ته اواز نه دی رسېدلی د بدقسمتۍ نه ځکه ستاسو د ژوند دومره سخت دی چې کله په یو طرف وړي او کله په بل طرف وړي زه پرون راغلی یم د بحرین نه چې په دوبۍ کې په بحرین کې مونږ یو 15 ورځې تېرې کړې ستاسو د برکته مونږ تللي هغې ملک ته هغې وروڼو دي هغې مشرانو هغې کشرانو هغه غیرتمندو پښتنو چې که د بحرین دی او که د اماراتو دی مونږ له یې څونه مینه راکړې ده ستاسو په سر ولې وایي تاسو د داسې خلکو خدمت کوئ نو ډېر خلک شته چې هغه په داسې بچیانو باندې ژوند ورکوي خپلې خوشحالۍ پې ورکوي خپل د ژوند خوشحالۍ پې ورکوي
خپل خوشاله تاسو سره شریک کوي ان شاء الله. تاسو د आवाज هغه غیرتمند پښتنو ته ولما او ډېر په امیدونو سره به راځم ان شاء الله. دې بچی له وسې کلم راوړو چې تاسو د ژوند څخه خوشاله دي ان شاء الله هغه به سره شریک کوي. کم خلک چې دي ان شاء الله تاسو د आवाज ډېر په خطر کې سره واوري. موږ به د خپل رب جل جلاله دعا کوو چې تاسو आवाज سونه په خطر کې وي چې هغه موږ مخکې وړاندې بوزو. تاسو د خور خبرې هم اورئ، د بچانو خبرې مو اورئ. یو بچي د سیالو بچي پلار نشتا، د هغې ماشوم هم پلار نشتا، زموږ د خور هم پلار نشتا، نیکه نشتا، تره نشتا. په ژوند کې د هغه یو بچي نه امیدونه دي چې دا به راغټېږي او هغه بچی ورته وایي چې مورې ما ته په لاره کوڅه کې ماشوم وایي چې ستا مور په پردي کور کې کار کوي او چې زه غټ شم نو ته به په پردي کور کې کار نه کوي. یو ماما و هغه هم په پنجابیانو باندې خرڅ کړه د 80 کالو په بوډا. هلته کې څونه ظلمونه و هغه خو زنګ د خور خبره تاسو اورئ چې هغه ژوند وایي زمونږ د هېرېدو نه دی. د تصدیق دپاره مونږ چې کله د کور انکوایري کوو د خور د رور دسخطلو یا د ترالو یا د مامالو نو هغه فایل هم زموږ سره خالی پروت دی. د دې کور څوک د دسخط دپاره هم نشته چې زه د دې کور سربراه یم او د دې ویډیو اجازت تاسو ته درکوم. په دې کب میز چې ناست یم دا هم د دې کور خپل نه دی، دا د دې ګاونډیان نه راوړی دی. په ډېرو ځایونو کې زمونږ هم جړا ته اوښکو او سلګو ته ډېر زړه کېږي او خلک وایي ستاسو دا زړونه ډېر سخت دي. زمونږ د اخلاص ته ټیم دا زړونه سخت نه دي. مونږ هم په دې معاشره کې ژوند تېرو. زمونږ هم خور دا بچیان دي زمونږ، مونږ ته هم خپل بچي ودرېږي. خو د دې خلکو غم در نه پناه کو، د دې خلکو غم در ته وښیو او که خپل غم در نه پناه کو. که په هر در باندې جړلی هم نه شو بیا به تاسو وایئ چې د اخلاص ټیم والا جاړي. زمونږ خپلې اوښکې زمونږ سلګۍ چې کوم وي خو د کیمرې په شا وي. خو که د اخلاص आवाज جوړ نه شوی نو داسې ډېرې خویندې به په پنجاب کې خرڅېږي او داسې ډېر بچیان به داسې زندګي تېروي چې په هغې باندې د زمونږ او ستاسو سره د اوښکو او د سلګو نه علاوه نور څه نه وي. ملګرو د اخلاص आवाज جوړ شي. زما سره خو نن د الفاظو ډېر زیات کمی راځي، خو د رب جل جلال نه مې دا دعا ده یوازې دا یو بچی نه دی، دا یو کور نه دی، په سوونو کورونه دي زمونږ سره د اخلاص आवाज جوړ شي. په هفته کې که تاسو ته یو کور وړاندې کړو نو 10 زمونږ سره د کیمرې په شا زمونږ کوشش وي چې دا سپورټ کو. د اخلاص आवाज جوړ شي. اخلاص ته داسې خلکو आवाज دی. خورای د تنظیم کوم مشرانو چې را لېږلي هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نونی را شو کول. لالن سات خو دلته یو 15000 روپۍ در کوم، په دې باندې خپل ځان له سچې کپړې صابون سوي هغه برابر کړئ. ډېر زر دی چې راځم او د هغې خلکو ډېرې خوشحالۍ به ستا سره شریکوم. چا چې دا پیسې را لېږلي خلکو ته رسه وینا ده. روریا زما ټولو وروڼو ته دا درخواست دی چې د ډېرو خویندو سره به م ډېر امداد کړي. د زه یو بېوزه لاچاره مجبوره خور م یمه مور م یمه، زه ډېره بېوزه یم. د الله د رضا دپاره زما سره ډېر امداد وکړئ چې زما د دې بچو سره مستقبل ستا سره جوړه شي. سهار شي ماښام چې د خانان په مزدورو باندې ستړي شو. چې چا دا پیسې را لېږلي دي زما سره خو هېڅ هم ښه نشته دی، خو الله دې ورسره یو په کروړونو ښه وکړي. الله دې ولته دې اجر ورکړي. زه چا له هېڅ هم نه شم ورکولی، زه خو ځان له مجبوره یو بېوسه لاچاره انسان یم، زه به چا له څه ورکړم. خو زما صرف دوا یې ده ورورې د خدای د رضا دپاره زما امداد او مدد د هر مسلمان سره دغه وکړئ، زما سره وکړئ روریا. زما ډېر دغه دی ستاسو نه امید مې دی که زما وروڼه شته زما به دونه امداد وکړي. د ټولو لیدونکو نه معذرت غواړم چې نن زموږ د اخلاص د ټیم هم کمې سختې وي هغه موږ ستاسو سره شریکې کړئ. زموږ کوشش دا وي چې موږ خپل غم خپل درد په پروګرام کې کم وي چې هغه موږ د کیمرې نه په شا وساتو. دا وخت که مراعات به یې دی او که زموږ خپل هم حالات داسې دي چې د وینا نه دي. خو دا کم کور چې تاسو وینئ دا پردی دی. د خور وینا دا وایي چې په باران کې بهر لږ ورېږي او دننه په موږ ډېر ورېږي. داسې یو څیز نشته چې هغه په دې کور کې شته. ها یو څیز ډېر زیات دی چې هغه زما او ستا کره نشته. درد، اوښکې، سلګی او سختي. بعضې ملګري ویل یاس بھائی دا ویډیو ډېره مه سخته وه مونږ یې نه شو کتی. تاسو خو یو ځل دا سخته تېروئ مونږ یې په څو ځله تېرو. یو ځل د دې خویندو په ټلیفون واورو بیا دې کور ته راشو، بیا چې دا ویډیو جوړه شي او دوباره یې په خپله ګورو بیا کله د هغې دویم قسط راځي نو هغه خوشحالی. مونږ خو یو پروګرام 4 او 5 پیرې جړی. خو که مونږ او تاسو خپلې خوشحالۍ هم د دې خلکو سره یو نه کړئ نو راتلونکی سهار زمونږ او ستاسو ډېر زیات د نقصان دی.
الله دې وکړي چې د اخلاص د اواز د دنیا ګډ ګډ ته ورسېږي او په کم ځای کې هم زموږ په داسې خویندو باندې سخته وي چې هغه خویندې هغه بچیان چې زموږ نه څونه امیدونه ساتي چې د هغوی د امید نه زیات موږ د هغوی سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړو. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت د الله پامان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او موږ ډېر په فخر سره د سلام نه بعد ډېر په فخر سره به اوس نور هم خپل کار تیز او پرون موږ راغلي یو د بحرین نه، ځکه چې موږ د بحرین د اکرام صاحب، سیف الاسلام صاحب، نور چې زموږ کم درانه اولیاء کرام وو او د اماراتو چې زموږ څونه مشران دي د هغوی نومونه د ډېر د حد نه زیات دي وینا زموږ پروګرام اوږدېږي. هغه خلکو مینه او محبت چې موږ لیدلی دی نو موږ ته پته شته چې زموږ په پښتنو کې څونه درد څونه احساس موږ ته معلوم و، خو هم لیدو په خپله چې هغه خلک د دې خور په سر زموږ سره څونه مینه لرلې ده. نو امید ساتم چې د اخلاص د اواز انشاءالله د قیامت ته سهره د ودرېدو نه دی. یو ځل زه بیا د خپلو ټولو غیرتمندو پښتنو له د مینې او د خلوص د اخلاص د ټول ټیم د طرف نه نیکې